سورة الشعراء آیت نمبر 221 صفحہ نمبر 600. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنبئكم آیا ستاستا خبر درکم علا من دهغچا تنزلو نازلیگی الشیاطین اغبان دی شیطانان تنزلو نازلیگی شیطانان علا کل افاک بهر دروغ جنبان دی اثیم گناهگار یلقون السمع دی غقدی اوریدوتا وأكثرهم كاذبون أو أكثر دي دروغجن دي والشعراء مشاعران شدي يتبعهم الغاوون تابداري كيد دي قمراهان. ألم ترى آياتان دكتلي أنهم في كل واد جدي بحر يوميدان كي يهيمون سرگردان کردی وأنهم يقولون او بشکا دا چی دی وائی ما لا يفعلون اغا سچ کوینا الا الذين آمنوا مگر اغا خلق شیمان روڑو وعملوا الصالحات او عملو نیوکڑنے کا وذكروا الله او یادک والله تعالی کثیرا فدیر یادول سرا وانتصروا او انتقام واغشتو من بعد ما ظلموا دینا پس چی پتی ظلم اکڑیشو وسیعلم الذین او زربا قویشیغ خلق ظلمو کم چی ظالمان دی ای منقلب چی کم زیتبا ینقلبون واپس کیگی. بسم الله الرحمن الرحیم. مخکنی آیاتون مبارکو کی نا مضمون اغا تیر شو چې قرآن مجید داسې یو اهم او بهترین وحیده چې شیطانان او جنات هغه دا طاقت نه لري چې د قرآن مجید څه حصہ د حضرت جبریل علیه السلام نه راپټه کي او هغه د جبریل علیه السلام نه مخکې تلاوت کی. شیطانانو او پیریانو نه الله تبارک وتعالی دا طاقت اغشته ده او دا غي تفصیل ذکر شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت نه پیله با دا جنات اغا اسمانونو تطلا او التنبی چې کم دینو سنه څه خبرې په نقل سره راواغشتي او بیا به خپلو ملګرو ته ووي نو هغوی به دغه خبرې بیا چې کم دینو خلکو ته وي. اوس الله تبارک وتعالی فرمایي چې د جناتو غلبه هغه خو په وحی باندې نشي راتلی خو د جناتو اکثر غلبه هغه په دوو قسمه خلکو باندې راځي. دوه قسمه خلک په دنیا کې داسې دي چې جنات پیریان دا په هغوی باندې غلبه موندی شي او هغوی سره رابطه وي هغوی سره تعلق او دوستانه هغه ساتي. نمبر 1 هغه دروغجن کسان علی کل افاک هر هغه دروغجن او گناهگار انسان چې هغه دروغ هم وایي ګناهونه هم کوي نو د داسې کس سره
د پیریانو رابطه وي، د جناتو ورسره رابطه وي، د شیطانانو ورسره تعلق او رابطه وي، د ده سره یې چې کوم دی نو یو دوستانه جوړه کړې وي. او دی دنیا کې هم مونږه نظر چې واچو نو خبر هم دقه شانتې ده چې څوک ډېر زیات ګناهونو کې هغه لګیا وي او ورننوتی وي او دروغو سره کار وي، نو بس هغه د دې جناتو او د پیریانو په دم کې داخل شوی وي. بیا د هغه ته سکون هغه نه میلاویږي، اطمینان هغه نه میلاویږي. کم کس چې د دین نه لرې شي او هغه ګناهونه شروع کی او دروغ شروع کی، نو بس بیا جنات وي او دی وي او د ده سره چې کوم دی نو رابطه او تعلق وي. دې وجې نه مونږ بار بار دا خبره عرض کوو او ذکر کوو چې دا څومره هم جنات والدي نو دا زه نه ویمه، الله تبارک وتعالی خپل پاک کتاب کې ویلي چې دی سره د چا رابطه ده؟ د جناتو ورسره رابطه ده. نو دا دروغجن دي، دا دروغجن دي، د دروغو رابطه ده ورسره. دی په دین پرېږدي. د سحر اولنی شرط هغه دا دی چې د دین نه به لاس وینځي، دیندارۍ سره به د ده رابطه نه راځي. پاک سړي ته پیریان نه راځي، پاک سړي سره پیریان هغه څه کوي. پاک سړی خو دې په دې مقبره کې وده شي هم به چې کوم دی نو دا مقبره به روښانه شي، رحمتونه به راورېږي، پیریان به ورته نه راځي، پیریان به وتښتي، پیریان به وتښتي. خو چې ګنده سړی وي نو هغه چې خانه کعبې ته بوځي هم پې پیریان کیني، هم پې چې کوم دی نو هغه جنات کیني. تاسو وګورئ اکثر جنات هغه چې کوم دی نو ګنده انسان سره راځي، کم بالکل د دین نه لاسونه وینځلي وي. سحر او جادو ازده کول دا حرام دي. ها یو صورت کې علما وایي جایز دي، هغه دا صورت چې دې دپاره زده کړي چې توړ به کوم، ختموم به. یو مسلمان باندې راغلی دی او زه به هغه کټ کومه، ختموم به. نو که هغه علم یې زده کړي نو خیر دی. نور سحر او جادو ازده کول دا ناجایز د دې وجې نه دي چې دې سره د جناتو رابطه راځي، به د دروغ دمونه ښیي، دروغ منترونه به درته ښیي، دروغ څیزونه به درته ښیي، هغه ټول دروغ دي. الله تبارک وتعالی فرمایي د جناتو رابطه د دې سره ده، د قرآن سره رابطه نشته، په وحي باندې د هغې څه زور او طاقت نشته. یلقون السمع، الله وایي دروغو ته غوږ کېږدي، واکثرهم کاذبون، اکثر بیا دروغ وایي. او والشعراء، دویمه رابطه د جناتو هغه د چا سره وي؟ والشعراء، د شاعرانو سره. شاعرانو سره رابطه وي، ځکه شاعران هم اکثر هغه دروغ وایي. خیال او وهم، ګمان او دا څیزونه هغه جوړ کړي وي د ځان نه او باقاعده لګیا وي دروغ او رښتیا هغه اکثر راجمع کوي. دې کې تفصیل د تاسو ذکر کومه، خو اول اجمالا خبره کومه. ډېر شاعران هغه داسې وي چې دروغ وایي، اکثر دروغ وایي. د عربي شاعرانو کې یو شاعر دی متنبي ورته وایي. متنبي ډېر دروغجن دی او هغه انتهایی دروغ په خپل کتاب کې وایي. یو ورځ یې چېرته کې یو غزل یې جوړ کړی دی عربۍ کې، د ویلو نه دی، خو هغه وایي زه یو پیره باران شوی او دې باران سره ما ته رایاد شو. نو باران وایي شوی او سهارې نه نو دی بهر وتی و، نو ډېر زیات باران شوی، د یو ونې نه اوبه هغه رابهیږي، ونه لمده شوي د هغې نه اوبه راځي. نو دی وایي دا باران، دا وایي دا ونه هغه چې کوم دی نو زما محبوبې وایي ولیده، وایي په دې باندې تبه راله، وایي دا د تبې د وجې نه د دې نه خولې را روانې دي، دا د باران څاڅکي دي. واریځ نه چې به باران شروع شو، زما په محبوب عاشقه شوه، نو په وریځه باندې م تبه راله، نو اوس چې کوم دی نو باران شروع شو. دا باران وایي زما د محبوب د غم هغه څاڅکي دي، کله څه وایي کله څه وایي، ګډې وډې وایي، دا ټول هغه چې کوم دی نو لګیا دی کمترو سره خبرې کوي. تاسو خیال په دې شاعرانو کې کمترې ته وایي ورشه او زما حال بل محبوب ته ووایه، ټول دروغ او فضول، نعوذ بالله من ذلک. د جنکو تعریفونه او د څه تعریفونه ټول خلاف شرع خبرې هغه ذکر کوي. داسې شعر او شاعري د هغې حکم را روان دی. دا آیاتونه مبارکه چې کله نازل شو نو صحابه کرامو کې ډېر ښکلي ښکلي شاعران لکه عبدالله ابن رواحه صاحب رضی الله تعالی عنه، حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه، کعب ابن مالک رحمه الله رضی الله تعالی عنه، کعب ابن زهیر، د دې خشته اشعار دي، د
د نبی علیه الصلاة والسلام په مدح کې د صحابه کرامو جهادي ترانې هغه جوړې کړې دي. دوی د نبی علیه السلام مجلس کې حاضر شو او ژړلې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږه خو ډېر تباه شو، ځکه الله تعالی وایي چې د شاعرانو سره پیریان وي او دا ټول ګمراهان وي او د دوی ملګري هم ګمراهان وي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل تاسو د دې آیاتونو مبارکو آخر نه ګورئ. آخر کې الله تعالی وایي الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا الله کثیرا. ټول نه دي مراد، چا چې ایمان راوړو نیک اعمال یې وکړو د الله ذکر کوي او وانتصروا من بعد ما ظلموا په خپلو اشعارو باندې جهاد کوي. جهاد باللسان ورته وي، په خپلو اشعارو باندې جهاد کوي، جهادي ترانې وایي، کافرانو ته جوابونه ورکوي. دا خو الله تعالی وایي دا نیکان دي، دا خو ما بخلي دي، دا خو مؤمنان دي، دا خو اعمال صالحه واله دي. شعر او شاعري دا چې کوم دی نو مطلقا حرامه نه ده. هغه شعر شاعري حرامه ده چې د الله د ذکر نه انسان منع کړي، یا پکې دروغ وي، یا پکې اسې د یو انسان سپکاوی وي، هغه کې سپکاوی نه وي، یا پکې فحش کلام وي، د ښځو تعریفونه وي پکې. لکه نن سبا ټول اشعار په غلطو خبرو باندې بنا دي، فضول خبرې پکې وي، یا داسې مکروه څیزونه وي چې هغه انسان ګناه طرف ته مایله کوي، ګناه طرف ته راکاږي. په دې وجه نه داسې قسم اشعار اورېدل هغه چې کوم دی نو حرام او ناجایز دي. ورنه احادیث مبارکو کې بعضې ځایونو کې راغلي، بخاري شریف کې شته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان من الشعر حکمه. بعضې اشعار هغه داسې دي چې هغه په حکمت باندې جوړ دي، یعنې حق خبره باندې جوړ دي. دې سره د انسان زړه ته باقاعده نورانیت راځي. د الله تعالی د وحدانیت چې کوم اشعار دي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نعتونو د مدح او د صحابه کرامو د تعریفونو دا اشعار باقاعده اوریدلی شوي دي. عمر ابن شرید دی د خپل پلار نه روایت کوي چې نبی علیه الصلاة والسلام ما ته ووي چې دا الله تعالی د وحدانیت څه اشعار ما ته ووایه. باقاعده شته دی کتابونو کې. دغه شانتې طبري دا یو لوی مفسر دی، هغه لیکلي دي چې لوی لوی صحابه کرامو او تابعینو هغوی د الله د وحدانیت اشعار اوریدلی دي، د نبی علیه الصلاة والسلام د مدح نعتونه یې هغه اوریدلی دي. امام بخاري صاحب رحمت الله علیه وایي چې عایشې رضی الله تعالی عنها به اشعار وي او هغې کې به اکثر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدح راغلی وه. دغه شانتې ډیرو کتابونو کې هغه لیکلی شوي دي. تفسیر قرطبي کې لیکلی شوي دي چې مدینه منوره کې 10 فقهای کرامو، عبید الله ابن عتبه ابن مسعود او داسې غټ غټ اکابر فقها هغوی پکې وو او هغوی به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدح اشعار او د آخرت د غم اشعار دا به اورېده چې یاره آخرت راته یاد شي او د نبی علیه الصلاة والسلام سره زمونږ مینه او محبت هغه پیدا شي. باقاعده ویلي دي، دې بزرګانو باقاعده اشعار ویلي دي. او عزیز الحسن مجذوب صاحب دا یو ډېر لوی شاعر پاتې شوی دی، ټول اشعار د آخرت دي. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، پر لے جو پرنا ہے آخر موت ہے. د مرګ اشعار دي ټول. ضیعت عمرک یا مغرور فی غفل، داسې اشعار جوړ کړي دي عربی کې، اردو کې، پښتو کې تقریبا نشته، نورو ژبو کې باقاعده اشعار هغه ویلې شوي دي. امام بخاري صاحب رحمت الله علیه یو مستقل باب جوړ کړی دی او هغې کې دا لیکلي دي چې که ستا دا خېټه د الټو نه ډکه شي د دې نه دا ښه ده، خیر دی. غلط شعر مه وړه، غلط شعر مه وړه. خېټه دې چې الټۍ وکړې او هغه دې راواچولې، خېټه کې دې واچولې، خیر دی، دومره نقصان به در نه کړي. غلط شعر دې واورېدو هغه به ډېر نقصان ده. غلط اشعار دا اړه کې باقاعده توروالی پیدا کوي، اړه کې باقاعده منافقت هغه پیدا کوي، ځکه چې هغې کې د غلطو خلکو سوچونه راځي، بیا هغه تخیل جوړېږي. خیال دا خو ډېر خطرناک شی دی او خیال پسې بیا انسان هغه روان شي. بلکې علما وایي هر هغه څیز چې هغه ستا عشق مجازي طرف ته تا بوځي د هغې ذکر مه کوه، هغې طرف ذکر مه کوه. چې د ذهن کې راځي لا حول ولا قوت وایه. دا لوی بزرګ اوس تقریبا 15-16 کاله پهله وفات شو. حکیم اختر صاحب ډېر ناشنا انسان و،
او خپل اشعار دي د آخرت هغه به چې کله د عشق مجازي ذکر کولو نه هغه به وی چرته مو حسن دوکه نه کی حسن مو وی دوکه نه کی هغه به دا وي یعنی غلط دغه بیا نو بیا یو ورځ وی میں حسین نہیں کہتا اس لیے کہ میری وجہ سے آپ کے ذہن میں کوئی حسین نہ آ جائے تمہارا احتیاط دیکھو میں حسن کہتا ہوں حسین نہیں کہتا اس لیے کہ میری وجہ سے آپ کے ذہن میں کوئی حسین ذہن میں نہ آ جائے اور میں اس گناہ کا سبب نہ بن جاؤں تمہارا احتیاط یعنی دا لفظ میں حسین میں نے استعمال ہو ذکر اس انسان ذہن تراج مجھے انسان غلط انسان استا حسین تاسو نه دما د وجنه تاسو ګناو کوي نو بهر حال ژوند دې ته ویل کېږي که نه چې انسان هغه په حسرت کې تیر کړي د ګناه نه ځان وساتي او د اړې وایي چې ګناه وکړم او دی نه کوي الله دغه زړه وخت الله د حدیث مبارک مونږ اورو که نه چې مات زړه کې الله تعالی ځایږي د مؤمن زړه چې کله مات شي غمزده شي نو هغې کې الله تعالی ځایږي نو غمزده دا معنا چې د ګناه نه کولو د وجې نه غمزده شي تا ګناه مې ونه کړه نو خفه شو که نه اوس دلته الله راغله